بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما قبل قدر عزتمند مسلمانان وكشران ومشران ورونو، موضوع زمون د جنت د داخلېدو باره کې شروع وه چې انسان په کوم عمل جنت ته داخلېږي. په هغې باره کې موږ احادیث ذکر کړي وو. یو بل حدیث دی په سنن ترمذي کې، علي رضی الله عنه فرمایي ما د نبي صلی الله علیه وسلم نه واورېدل. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کوم مسلمان چې د سبا په وخت کې د یو مسلمان بیمار تپوس ته لاړ شي، ستا یو مسلمان ورور بیمار دی، ته د هغه تپوس ته لاړ شي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا کم تپوس کوونکی چې د خپل یو مسلمان ورور چې بیمار دی د هغه تپوس ته تللی دی، وایي د ده دپاره 80,000 ملایک تر د ماښامه پورې دعاګانې غواړي. یو ملایک هم نه، دوم نه، دریم نه، 80,000 ملایک نبی علیه السلام فرمایي چې دغه انسان دپاره دعاګانې غواړي. او که دا سړی ماښام وخت کې لاړې وایي تر سبا پورې د 80,000 ملایک دغه انسان دپاره د رحمت دعا غواړي. یا الله ته به خپل رحم وکړي، یا الله ته ورته بښنه وکړي. وایي دا انسان به جنت میوې شو کوي، نه په څه عمل باندې چې د جنت میوې شو کوي، نه پوه شي دا انسان جنتي دی، ځکه جنتي انسان د جنت میوې شو کوي. دې حدیث نه دا معلومه شوله چې کوم یو انسان د خپل یو مسلمان ورور بیمار شو د هغه تپوس ته لاړی، یو خو ملک د هغه د انسان دپاره دعاګانې غواړي، بل چې دې عمل په وجه دغه انسان جنت ته داخلېږي. یو بل حدیث دی امام مسلم رحم الله ذکر کړی دی. ثوبان رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي چا چې د یو بیمار تپوس وکړو وایي دا انسان همیشه د جنت په غرفه کې، چا چې د یو بیمار تپوس وکړو دا همیشه د جنت په غرفه کې. نو هر څوک چې د الله رسول چې د جنت غرفه څه شی دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د جنت میوې شو کول. نو د جنت میوې څوک شو کوي؟ جنتي انسان شو کوي. دین هم دا معلومه شو چې دا انسان جنتي دی. دغه په صحیح په سنن ابن ماجه کې هم دا یو روایت ذکر دی. ابو هريره رضی الله عنه روایت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل و د یو سړي درجه په جنت کې پورته کړه شوه، یعنې اوچه درجه الله دغه انسان له په جنت کې ورکړه. یعنې چې په جنت کې به یو سړي د هغه درجه به الله سبحانه وتعالی اوچته کړي، پورته به کړی شي. نو هغه انسان و چې دا د کم طرفه چې الله سبحانه وتعالی ماته دومره اوچته درجه راکړه، وایي دغه کس ته بویل چې دا ستا د بچي د استغفار د وجې نه تله غوښتې وه، تله د الله رب العالمین د درجه اوچته کړه. یو سړی د خپل مور لپاره د خپل مسلمان ورور دپاره بښنه غواړي، نو الله سبحانه وتعالی د دې عمل په وجه باندې د هغوی درجې اوچتوي. دا ډېر ناشنا حدیث دی چې د یو مسلمان دپاره بښنه وغواړي، د خپل مور دپاره بښنه وغواړي، د دې عمل په وجه د هغوی درجات اوچتېږي. په یو بل حدیث کې راغلی امام ترمذي رحمه الله دا روایت نقل کړی، ابو درداء رضی الله عنه روایت دی چې د یو سړی راغی وایي زما یوه ښځه ده او زما مور ما ته حکم کړه چې دا طلاقه کړه، نو زه څه وکړم؟ دا سړی د ابو ذر رضی الله عنه تپوس کوي، ابو درداء رضی الله عنه وایي زما ښځه ده، زما مور ما ته حکم کړي چې دا طلاقه کړه. ابو درداء رضی الله عنه ورته وفرمایل وایي ما د نبي صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل
وی مور او فلار د جنت غوره دروازه ده. مور او فلار وی دا د جنت غوره دروازه ده. اوس که ستا خوښی دغه دروازه ضایع که او یا یې خیال وساته. یعنې که غواړې دا دروازه ته وساتې د دې خیال وسه دا ضایع نه کړي، مطلب چې هغې له طلاق ورکړه. او که جنت د دروازه ضایع کول غواړې نو بس طلاق مه ورکوه، د مور خبره مه وره. یو بل حدیث کې راغلی سنن نسائی کې دا یو ذکر دی. یو سړی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغلی ویې د الله رسوله وایي زه د جهاد کولو اراده لرم چې جهاد ته لاړ شم. د الله رسول تعالی مشورې راغله چې ماله مشوره راکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیل آیا ستا مور ژوندۍ ده؟ هغه ویل او د الله رسوله. ویې فرمیل چې هغې سره لازم اوسېږه ځکه جنت د هغې د خپو لاندې دی. لکه خلکو دا مشهوره ده وایي د مور د خپو لاندې جنت دی. دا حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه به د سنن نسائی کې ذکر دی 2908 نمبر حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې د جنت وایي د مور د خپو لاندې څه دی؟ وایي جنت دی. یو بل حدیث کې راغلی د عبدالله بن عمر نه روایت دی رضی الله عنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي د رب خوشحالي د والدینو په خوشحالۍ کې ده او د رب خفګان د والدینو په خفګان کې دی. دا یو قسم له تله ده چې انسان په دې باندې ځان وتله چې ځان خپل رب خوشحاله دی او که خفه دی ده نه نو خپل ځان به څنګه تلې. ته وګوره چې ستا نه مور او پلار خوشحاله دي نو پوه شه چې رب العالمین د نه خوشحاله دی. او چې مور او پلار د نه خفه دي نو پوه شي تا نه رب العالمین خفه دی. دا یو قسم د تله ده چې انسان به خپل ځان تلي. یو بل حدیث کې راغلی د عایشه زنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي زه وده شوم او په خوب کې ما خپل ځان په جنت کې ولیدله. نو ما د یو قاري اواز واورېد چې قرآن یې لوستو. نو ما چې دا څوک دی؟ نو خلقو چې دا حارثه بن نعمان رضی الله عنه دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل وایي نیکي هم دغه شانې جزا لري، یعنې نیکي بدله هم دغه شانې. وایي دا د خپلې مور سره ډېر زیات احسان کوونکی و. د دې په وجه نبي علیه الصلاۃ والسلام د ده د قرآن کریم اواز په جنت کې اورېدلی دی. د څه عمل په وجه باندې چې د خپل مور او پلار سره ډېر زیات احسان کوو. الله سبحانه وتعالی د متاسو باندې عمل کول توفیق راکړي. وصلی الله تعالی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.